دي تاسو ته کار اوس که تی کې کوې که نه کې اډو د سره ونه کړي د هغې مسلې نه موږ ته څه تکلیف شته الله دې نه کړي چې موږ ته تې تکلیف راورسېږي سپینه مسئله دا ده یاد ساتئ نه نبوت ښځې ته ورکړی شوی دی په ښځو کې یو هم نبي نه دی راغلی نشته متفقه او نه امامت د ښځې کار دی نو دا چې په مونږ کله دا روژه راشي تاسو یې وینئ په بعضې ځګینې کې ښځه مولیانه جوړه شوي تراویح کوي خلکو ته ښځو ته تراویح کوي ما ته ووایي چلو جي د دې سوال جواب راکړه د دې نه مخکې چې ته صحابه کرام علماء کرام اختلاف کوي د اختلاف نه مخکې ما ته جواب ته راکړه نور خو تاسو هسې د ځانه قمقلان جوړ کړل دي د تاریخ اوراقو ته تاسو نه ګورئ حقیقت ته خلک نه ګوري ام المؤمنین سیده عائشه رضی الله تعالی عنها د صدیق اکبر لور د محمد مصطفی بیبي صحابه کرام براتله د مسلو ته پوښتنه به کول هغه باندې سو رمضان راغل دي د نبی علی السلام نه بعد ډیر شه روزه راغل دي عائشه ولې د قران حافظه نه و سوال دادی عائشه آیا د قران حافظه نه و عائشه د قران حافظه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چاته تراویح کړل کم زګین کې زنانه را جمع کړل چې راځي ز تاسو ته ختم کوم په تراویح کې کنا ستا سیټ سیټ ملک صاحب خان صاحب ستا لور د سلوی مفتیان رااله د عائشه نه چاته ده جواب غواړم بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام په دور کې د لوی علما عالمه ده هغه چرته خزه ته تراویح کړل نبی علیہ السلام د بعد څومره صحابیات دي د هغه بیبیانې پاتې دي تراویح کړل دي خلکو ته ښځو ته تراویح کړل دي د ښځو امامت نشته په شریعت کې دا یاد ساتئ کوي خو ته ماته صورت وښایه چې هغوی تراویح کړل دي چلو جی دغه خو یو طرف ته که دا مسله چې دا یو بدعت شروع دی خو دویم بدعت یې دا واوره جی د سړي مونځ په کوم ځای کې بهتر دی سوال دا دی په مسجد کې بهتر دی اور ستا سلو کم زګینو کې شروع کړل په کورونو کې بعضې حافظان لا پکې په کورونو کې ښځو ته ختمونه کوي بعضې حافظان صاحبان په کورونو کې ښځو ته ختمونه کوي دا په کوم صورت ټیک ده که په کور کې سلو ته لمونځ کې خو دا زنانه چې دی کله خواشه دا خلک را جمع کوي دس چرته شوي دي دا کوم صورت راغی دا زنانه منګ جمعات ته پریدو حضرت عمر فاروق منع کړی دی ام المؤمنین عائشه فرمایلی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خپل زندګۍ کې دا پیغمبر بیبي دا چرته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ژوندی و هغه زنانه د مسجدونو نه منع کړی وی حدیث کې صفا الفاظ عائشه په خپل دور کې وای منګ جمعاتونو ته پرې نه خو دی په جمعات کې د فتنې خطر ډیره کم وي او چې ته یو کور ته راجمع کې په دې مالک پوهې که د نبي علیه السلام چرته کړل دي قرآن حدیث والاو دعوی کوونکو دا چرته نبي علیه السلام کړل دي نه دا ستا پیدا کرده کار دی ستا پیدا کرده دی ائمه حضرات واورئ حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د ځوانو ښځو مسجد ته د تلو د سره قایل نه او د بوډایګانو بهتر دا چې مسجد ته لاړ نشي حدیث مبارک کې راځي د زنانو د پاره بهترین مسجد د کمرې ګوټ دی قاربی خیر المساجد د زنانو لپاره بهترین مسجد د کوټې ګوټ دی کوټه به پیژنئ کمره کې ګوټ ته ولاړ حضرت امام شافعی رحمت الله علیه هغه نه د زنانه د ځوانې دپاره قایل دی او نه د بوډایګانو دپاره حضرت شیخ حسن جان رحمت الله علیه واقعه لیکلې وه حضرت فرمایل امام شافعی او پیر خپل مسجد ته روانو داسې په کوڅه کې روان نو د هغه اول مذهب دا و چې ځوانې ښځې به نه راځي او بوډایګانې ښځې خیر دی که راځي نو یو بوډۍ ترې مخکې روانه وه نو بوډا راویته او هغه پې داسې د لاس ور واچو او قبول یې وکړه ښکلولو یا حضرت امام شافعی رحمت الله علیه منع کړل د بوډایګانو ښځو نه فتنه را فتنه پکې امام مالک هم نه دی قایل
حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه قائل دی خو په دې صورت باندې چې خوشبو بم نه لګي تر ماسې ورڅه اغستې روانې مسجد ته ځي تر راوله ځي رابعه بصریه را پاڅېدل تاسو ته معلومه ده نن سبا چې رامولیان دي ښځو ته سبقونه وایي دوی خو له صورتونه ګوري خو زه به ته یو مسله وکړم حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړه جي ښځې له علم زده کول د سړي نه څنګه آئې چې استاد جنید بغدادي رحمت الله علیه څومره لوی ولی الله چېرته ښځو ته نه دي کتلي شاګرد رابعه بصریه یي هغې د بزرګۍ خو څه وایم مدرسه خانه کعبه بیا هم ناروا دی مفتی صاحب سوال دی جی سپینه مسله درته من کوم ښځې په کورونو کې کښېنوئ د خاوند خدمت پې کوئ دا د ټولو نه لوی اجر دی قرآن خواني خوښه نه ده ما ته پته ده دا ځي هلته ګپونو نه مذاقونو له دا چې د درسونو له لاړې شي په لاره چې راځي نو خپله روژه په لاره چې راځي نو خپل عمل یې ټول دوړه کړی حضرت شیخ مولانا فضل وهاب صاحب حفظه الله به فرمایل درس کې ساعت ملی صاحب وی ښځه چې را حج نه را واپس شي نو هغه ثواب جاست هم نه پرېږدي وایي چې لکه توره ښځه پکې راغلې وه سپینه ښځه پکې راغلې وه دا یي که نه موږ دې غمونو ته چې لاړ شي که نه او د قصد د پوزې ته لوپټا نیولي خدای خبر چې دوی ته به دا جړا څنګه ورځي جړا نه وي او هسې د قصده جاړي یا د کور خلک دیو په جلا کوي دا برایي لہذا سپینه مسئله دا ده کور کې د ځان نه په قلهو باندې کوي ټیک شه مسله نه چې بل ځای ته خپلې زنانه ولېږئ تراویح له تراویح نشته خپل کور کې د تراویح کوي که کولی شي ځان له د ښځې امامت دا شریعت کې نشته د ښځې امامت شریعت کې نشته یعنې امهات المؤمنین د ټولو نه لوی تېرې شوي او دغه قاریان صاحبان چې کوم ورته کورونو له ځي چې ښځې دې راځي د سړي مونځ په کوم ځای کې افضل دی په مسجد کې خو فرض مونځ هم بیا په کور کې سوال دا دی هسې ځانونه یې شرمول ځانونه دې قاریانو شرمول ځنې پکې بیا بې غیرته دی موږ بزرابازې دا د اولې درجې مفتي نو لږ خو راوځئ لږ خو مخې له راشئ که نو د اولې درجې د مفتي پته د پنځمې درجې د مفتي پته به بیا ولګي ستا درسونه هم ستا په کورونو ستا وازونه هم ستا د کورونو ستا پروپیګنډې هم ستا د خېټې او قصې ما پسې کوې بیا موږ پسې لګېدلي او خدا راستی یوې لوډ سپیکر یې لګولی په بعضې ځګینو کې د خیال هم ورته کړی یو ګډې وډې وایي کم قاریان چې کورونو کې ښځو ته ختمونه کوي دوی ته قرآن نه یې دا سپینه صفا خبره ده ورنه لاړ شه بس یو غاړې ته کښېنه قرآن مخې ته ونیسه پته به ته بیا ولګي که نه زه دروغ وایم که زه رښتیا وایم نو ښځې په دې باندې سپېږي زمونږ د استاذ د حفظ د استاذ یو ملګری وایي خوا ته ناست و زما استاذ ما ته وی کله چې سړی حفظ په وخت کې صحیح قرآن یاد نه کړي که نه ویل دی چې بیا لس سفاري وایي په تراویحو کې دا بیمار شي استاد یې وفرمایل کابل ورته ویل ستا خبره ټیک ده زمونږ چترال کې یو سړی و آري و خلکو نه پرېښودی چې موږ ته ختم وکړه هغه مجبوره و بولا شوی و قاري د قرآن خو نه و یا ورته ویل چې ټیک دی چې په ماښام نه خلک ودرولي ویل صرف داسې چل وکړئ كثر يكثر كثرا فهو كاثر وكثر يكثر كثرا فذاك مكسور ليعلمون الله أكبر جميل سمع يسمع سمعا فهو سامع وسمع يسمع سمعا فذاك مسموع يعلمون تعلمون تفعلون الله أكبر جميل بس په بل رکعت کې شروع وکړه چې اسی مثال در کوم خواب باندې ونه غنه چتا چتا چتو چتت چتتا چت نه چت چتو ما چتم چتی چتو ما چت نه چتو چت نه تکذبون الله أكبر هغه شی بیا دې قاریان جوړ کړی ایمان درته یم چې دوی کومه اړه خوشت منګه بعضې قرآن هم مخې ته ما وامونه ورکړی یو ځای مونږ خوا ته هلته په لوډ سپیکر کې یو څوک تراویح کوي ګډې وډې وایي په یو مخ کې صرف دېرش غلطیانې کړل دي د نیمو نه زیات آیاتونه یې پکې پرېښي دا صرف لفظي غلطیانې
دا مجبور بیا خپل شرم نه مخکې کیږي دا څه ګپ خو نه دی تراویح ګپ خو نه دی مذاق خو نه دی